او داسې د صحیح البخاری چې کوم مونږ تاسې عام بخاری په نامه سره کتاب یاد کوو د دغه کتابو مکمل نوم څه ده؟ الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه و ایامه. ډیرو خلکو ته دا مکمل د نامه معلومات نشته، بس صرف دا وایي چې صحیح بخاری او صحیح بخاری. نو مکمل نوم څه ده؟ الجامع المسند صحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه و ایامه. او عام طور باندې د کتاب ته صحیح البخاری وایي او دا معتمد او معتبر ترین کتاب ده. دا په هر مدرسه کې عموما د کتاب درس کیږي. او بیا صاحب بخاری د صحیح البخاری چې کوم مصنف ته دغه نوم چې د امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت محمد بن اسماعیل البخاری. مکمل نوم چې محمد اسماعیل البخاری نور الله مرقده. دا د صحیح بخاری د مصنف مکمل نوم ده. او عام طور باندې دا یادېږي چې امام بخاری نه محمد بن اسماعیل البخاری دا مراد ده. نو صاحب بخاری دا معتبر او معتمد ترین سړی ده او داسې صحیح البخاری دا هم معتبر او معتمد ترین کتاب ده. او داسې دا کتاب دا عموما په هر مدرسه کې ده او غیر مقلدین چې هغه د مونږ په ملک پاکستان کې د احنافو په خلاف باندې دی په میدان کې راغلي دي، په عملی میدان ته دلته را دنګلي دي راغلي دي. دی بیا داسې کوي چې هغه خلکو ته دا خبره بیانوي چې دا خو د کتاب سره تعلق خو د مونږ ده او مونږ د دې کتابونو دلایل پیش کوو. عموما صحیح بخاری دی په دلیل کې پیش کوي او صحیح بخاری نه دی دغه دلایل پیش کوي او په عوامو کې دغه تاثر پیلوي، دا خبره پیلوي چې د صحیح بخاری سره تعلق دا مونږ غیر مقلدینو دا او د احنافو هیڅ تعلق نشته. دا یو غلط تاثر په خلکو کې دی پیلوي او داسې دا خبره هم بیانوي دا دوم تاثر پیلوي چې مونږ هم اهل حدیث یو او امام بخاری چې کومه ده دا هم اهل حدیث ته غیر مقلد ده او په خلکو کې دا یو بل تاثر د زیات پیلوي. دا وایي چې بشکه خبره خو ټیک ته چې احناف دا کتاب خپل هم زده کوي او خپل بچانو ته مدرسو کې دا کتاب پڑھاوي، نورو خلکو ته طالبانو ته دا کتاب خي او د دې کتاب ختم هم کوي، ختم بخاری شریف او داسې د درسونه هم کوي، په دې باندې جلسه انعقاد هم کوي، خو په دغه کتاب باندې عمل نه کوي. زه مخکې ان شاء الله په تفصیل سره دا خبره بیانوم چې آیا صحیح بخاری باندې عمل غیر مقلدین کوي او که احناف کوي. دا به ان شاء الله تفصیل کې مخته دا خبره بالکل واضحه چې صحیح بخاری سره تعلق دا د احناف ده او که د غیر مقلدین ده.